پرون عمران خان سره یو ځل بیا د ملاقاتونو ورځ وه چې دغه ملاقات عمران خان سره نه دی شوي او د عمران خان خور علیما خان د اډیاله جیل مخې لا یو ډېر غټ اعلان کړی دی چې په هغې ډیټیل سره خبره کوو خو هغې نه مخکې تاسو له یاد شي چې قومي اسمبلی ممبرز ته ډېر مراعات د ورکولو یو بل جوړ کړلی شوی چې په اپریل کې هغه بل جوړ کړلی شوی چې هغه بیا منظور هم شو ته لکه دا کې پی کې چې کومه اسمبلی د هغې چې کوم ممبرز دي یعنی د کې پی کې ایم پی ای ایم ان ای چې کوم دي هغوی ته ډېر زیات مراعات وو هغه مراعاتو باندې پرون ما یو ویډیو هم جوړه کړې وه چې هغې له به فری پاسپورټ میلاویږي کوم چې د پاکستان حکومتي پاسپورټ دی بلو پاسپورټ به هغوی ته میلاویږي ټیکسونه به پرې نه لګي ټول ناکو باندې به د هغوی نه ټیکس نه اخیستلی کېږي د اصلو لایسنس به هغوی ته میلاویږي سوټلو کې به د هغوی فری قیام وي داسې ډېر خبرې وي په هغې کې نو اوس د هغې حوالې سره هم غټ اپډیټس راغلي سهیل افریدي هغه بل ریویو کړی دی او هغې کې به ډېرې خبرې کټ کېږي ځکه د پی ټي آی کارکنانو د هغه بل خلاف احتجاج کړی و د پی ټي آی کارکنانو وی چې دا د عمران خان نظریه نه ده او نه دا د عمران خان نظریه وه چې تاسو دومره غټ ریلیف ځان ته ورکوئ نو هغه بل چې کوم دی سهیل افریدي سپیکر صاحب ته دوباره لیږلی چې دا ریویو کا وړی کې اوس ډېرې خبرې کټ کېږي هم خو دغه بل حوالې سره شفیع جان میډیا سره خبرې اترې کړي دي شفیع جان ویلي دي چې ټول ټیکس چې کوم دی هغه ججز ته هم فری دی د پاکستان ډېر سرکاري خلکو له فری دی نو که چېرې اسمبلی ممبرز ته ټول ټیکس فری شو نو کې د عوامو څه نقصان خو نشته دی او نه څه غټه مسله ترې جوړېږي او بل د پاکستان چې څومره هم اسمبلیانې دي د هرې صوبې اسمبلی نه کمه تنخواه چې کومه ده هغه د قومي د صوبایي اسمبلی د کې پی کې د اسمبلی د ممبرانو کمه تنخواه ده 1,70,000 75,000 د کې پی د اسمبلی د ممبر تنخواه ده او دې نه علاوه چې نورې څومره هم اسمبلیانې دي د هغې د ممبر تنخواه د کې پی د اسمبلی نه ټولو نه زیاته یعنې زموږ تنخواهګانې هم کمې دي بل بلو پاسپورټ چې وایي کم دی نو دا هم د وفاقي حکومت اختیار کوي دا د مونږ اختیار کې نه دی چې مونږ به ځان له بلو پاسپورټ اخلو نو دا خبره چې کومه ده دا هم شفیع جان په خپله خبرو کې کړې ده شفیع جان د هغې بل حوالې سره څه کلیرنس ورکړی دی بل عمران خان 190 ملین پاونډ کیس کې لطیف کوسا ته چې 2 هفتې وخت ورکړل شوی و نو اوس عدالت اخیرني فیصله ورولې ده ویلي دي چې لطیف کوسا دی حاضر شي او په دې کیس کې د خپل دلایل ورول کړي که چېرې لطیف کوسا نه حاضرېږي او په دې کیس کې خپل دلایل نه ورکوي نو بیا به زه د نیب دلایل اورم او زه به خپله فیصله سناوم او پی ټي آی په دې کیس کې ځکه ډیلی کېږي چې پی ټي آی وایي چې په دې کیس کې چېرته فیصله رانه شي که په دې کیس کې فیصله راغله نو دا کیس په بیا عیني عدالت ته ځي او موږ غواړو چې پیله د عمران خان چې کومه سزا ختلې ده په هغې خلاف چې کوم موږ درخواست ورکړی دی نو چې پیله په هغې باندې فیصله راشي نو په دې وجه په دې کیس کې د پی ټي آی وکیلان ډیلی کېږي اوس پر راشو علیما خان طرف ته علیما خان ویلي دی چې آینده هفته به زمونږ خوریانې اډیاله جیل ته راځي لکه بله هفتې له چې کوم ملاقات ته نو موږ به اډیاله جیل ته راځو ایز یوژول او زموږ چې کوم څومره هم د پی ټي آی لیډرشپ ته به په خپله علاقه کې سټریټ موومنټ کوي هغوی به په خپله علاقه کې سراپای احتجاج کېږي او موږ خویندې به اډیاله جیل ته راځو چې څنګه مخکې راتلو داسې به اوس هم راځو دلته به خپل احتجاج ریکارډ کوو او تاسو څومره هم د پی ټي آی لیډرشپ ته دی دې په خپله علاقه کې سټریټ موومنټ وکړي او خپل احتجاجونه دی په خپلو علاقو کې وکړي نو علیما خان د اډیاله جیل مخې لا دا غټ اعلان کړی